بل یو تن دی صحابي دی ایمان اعلانو راوړلې دای د خاندان الکانو ایمان راوړل ادا سړی چې نوې ایمان راوړي کنه او نوې توحید د عقیده زده کړو دا قسم 11000 لین تی جوړ شي بیا نوجوانانو ایمان راوړل په دې وجہ نوجوانان په ډېر احتیاط سره کار کوي جذباتو نه بکار نه اخلي ښا ځکه ډېر نوجوانان په جذبه کې کار کوي د جذبې د وجې کار کوي نه د الله د رضا د وجې نه کار کوه لږ لږ کوه لږ لږ په کلاره ټول عمر به کې اګه د جذباتو د وجې نه کار کې نو سموده به د جذبې چې جذبه دې ختم شي نو بیا جهاد هم ختم او تبلیغ هم ختم او دین کار هم ختم دی یو سورې په جذبه کې راشي نو ارس تتر بتر کله یو درګانه چې کم دینو جنډې سوځو بل څه کوو نه دغه دعوت نه دی ښا اگر چې دغه کارونه موږ ابتدا کې کړی وو زموږ د نږدې خلکو به وي دا غړی بابا خلکو له ټکاره ورکوي او ډېری بابا موږ به لاړو د دین او موږ جنډې منډې هر څه راوړو کیلې او متورته دي به دا وي خدای خیر اوس به دې غر کېږي ښا چې موږ به غرق نه شو لږ عقیدې به صحیح شوې بیا چې دا خو څه نه شي کولی خلک ګوره دې درګاهونو نه یارېده دې ګړی بابا ته به دلته کې دا دوکانونه په حواله کول چې ماوستن به دوکانداران تله دلته د یو دوکان نه غلا شوی وه بیا موږ نه څنګه موږ هم خوشاله وو موږ ولې ګړای بابا یو بیګا چې تبل خواته وو داسې کېدې وې دا ښځې به راتلې چې پراټې به ولا راوړې دا ګړای بابا پوره د لس بجې به دلته مناوېدو دلته به د ټانګو اډه وه دا ټانګي ماره به راته اوس هم بعضې ملګري شته دی پخواني کسان دي و یاره مولوي صاحب دا تاسو سبقونه وویله موږ ته مو لس بجې دې ګډوډ کړو ښه لکه لس بجې دې ګډوډ و عقیده خو دې صحیح شوه که نه نو هغه نوجوانانو به داسې کار وکړو د دغه تن یو بوتو د لرګي نه جوړ کړی و اب یې ترېنه پټ کړو چې د لرې یو خان آلې ته به یې وغورځو دې به په ټوله ورځ خپل خدای پسې ګرځېدو چې ته به یې را پیدا کړ نو بیا به یې راوړو نو اوبه به یې پرې واچولې نو پاک به یې کړو بیا به ورته عبادت کوو په دویمه درېیمه ورځ به دغه کیسه وه داسې کار وشو یو پیره هغه نوجوانانو ته یې خدای پټ کړ یو ښه د ګندونو کوي و که نه هغې ته یې ور وغورځو د ټوله ورځ وکتو وی نه موندو چې کله هغه کوي کې تماشه وکړه نو په هغه بوت باندې دا خپې داسې اوچتې دي دی ونه داسې ګوري عقل یې حرکت کړه هغه نو اوس که ته خدای وې ته به اوس دغلته پروت وې مړه او بس توبې ویسته الله ته د اسلام دولت هغه نصیب کړ نو دې خلکو خدایي صفات د الوهیت صفات دا بل چا کې ګڼله عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی چې د الله تبارک وتعالی په نومونو کې اکبر نوم دا رب دی